ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو زبردست دم درته ښیم. د دې دم د اجازت هم در کوم. دا دم به صرف او صرف په 7 پیرو کې کار کوي او ټیم به پې څونه لګي، 3 منټه ټیم به ستا په دم لګېدو باندې لګي او په دې 7 پیرو کې به الله تعالی داسې کمالي شفا د انسان له ورکوي چې تا ته به دعاګانې کوي او ته به ورته داسې یو پیر محترم صاحب ښکارېږي چې یاره ماشاءالله د اجازه ماله هم راکه. نو لحاظه تا نه به هغه انسان به اجازه غواړي چې د اجازت ماله راکه چې زه هم به خلکو له سرونه دموم. لحاظه زه هم د الله تعالی د رضا دپاره تاسو ته انشاءالله د دم خیمه تاسو هم زده کوئ او که چا د نه د اجازه وغوښتله نو خیر دی هغوی ته هم ورکوئ چې د نورو مسلمانانو په سر باندې درد وي هغوی هم نورو خلکو له سر دموي نو تاسو ته به هم الله تعالی اجر او ثواب درکړي. لحاظه ډېر بهترین دی انشاءالله او په هغې ټیم کې به الله تعالی ښه کوي. ته به ترې پوښتنه کوې چې څنګه سر درد دې ښه شو، یو پیره به دم ووې بیا به ورته سر درد دې ښه شو، که هغه وایي چې نه دی ښه شوی 2مه پیره به یې ووې. بیا به دې تپوس وکړې سر درد دې ښه شو، ابه وایي چې نه دی ښه شوی په 3مه پیره به یې ووې. په 4مه 5مه 6مه 7مه پیرې ته چې رسي انشاءالله سر درد به مکمل ښه وي. ښه د چا په لومبي پیره کې ښه کېږي، د چا په 2مه پیره کې ښه کېږي. رب به یې ښه کوي، هغه رب چې د اسمانونو باندې استوا دی او د هغې رب محترمو داسې کمالي وظیفه اسانه ده. ښه هېڅ ګران پکې نشته. انشاءالله چې تی 2-3 پیرې داسې یو ځان سره یاده کړې که نه 2-3 پیرې داسې دې په خوله باندې وویله تا ته په ذهن کې انشاءالله به یې یاده افرته به وي تا ته. لحاظه انشاءالله محترم مسلمانانو زه خیر خوروم، زه یم چې خیر زما نه هم خور شي، زما دپاره هم دا صدقه جاریه وګرځي او ستاسو دپاره هم صدقه جاریه وګرځي. لحاظه تاسو دا وظیفه انشاءالله خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو قابل قدر عزتمندو په دین مینو تاسو به انشاءالله روغ جوړ یې په صحت په الله تعالی مو خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب او کامران لره. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مسلې د الله تعالی ختمې کړي. د روژې زبرګه میاشت ده، الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، زموږ د هم الله تعالی پوره کوي. انشاءالله الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. نن مې داسې یو بهترین او نایابه وظیفه تاسو ته راوستې ده، یو دم مې تاسو ته دغه کړی دی انشاءالله د الله تعالی په فضل سره. دا داسې دم دی محترم مسلمانانو، دا د الله تعالی د کلام وړه شان حصه ده او الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي چې دا قرآن چې دی وما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، دا قرآن د مؤمنانو دپاره شفا ده. سورة فاتحه هم شفا ده. هر صورت چې دی وي او د زړه په ایمان او یقین سره دی وي هغه کې الله تعالی شفا دی. خو دا کم چې ته زه ښیمه انشاءالله دا خو د 7 پیرو نه سیوا نه دی محترمو. 7 پیرو سره به هغه سر درد والا ته الله تعالی صحت ورکوي. کوم چې سر درد د دوایانو سره نه ښه کېږي، ستنو ووایي لږ شان ښه شي بیا په سر باندې درد شي انشاءالله، یا په یو سترګه باندې درد دی د سر چې څومره د تکالیف دي محترم انشاءالله الله تعالی به د دې دم سره فورا ښه کوي. الله تعالی په دې کې دومره طاقت او قوت ګدلی، ځکه الله تعالی په خپله بهترین ذات دی محترمو، د هغه سره څوک جګړه مقابله نشي کولی. نو د الله تعالی کلام هم داسې دی، دې ته په نورو کلامونو باندې فضیلت حاصل دی، لکه څنګه چې ستورو ته په سپوږمۍ ته په ستورو باندې فضیلت حاصل دی، داسې د دم ته هم فضیلت حاصل دی. اکثر ملګري کمنټ کوي دا وظیفه لږه مختصره ښایه، نو خفه کېږئ مه محترمو، زه خو درته ښې خبرې کوم، کنځلې مې درته نه دي کړي، بد رد درته نه ویم، ښه د اخلاص او د زړه د محبته درته لګیم. څوک نه اوري هغه مه اورئ، تکلیف مه کوئ چې دا بل ځای وګورئ بل ځای وګورئ. موږ درته دعاګانې هم کوو، مفتک الذي کوو، ختمونه هم درته کوو او تاسو به یې مولوي صاحب مختصر یې وایه. د تا سره دومره ټیم د الله د دین دپاره او د وظیفې دپاره نشته دی، د الله تعالی د کلام دپاره نشته دی. نور خو چې په ذولیاتو کې اخته شو په ګنټو بیا لګي بس پروام نه دا نه وایي چې بس دا دی اوس ختم شي. او که یو مولا یو طالب د دین ښیي لاره ښیي نو بیا مونږ خبره باندې بدل لګي. الله تعالی هم خوشحاله ساته، خفه کېږئ مو. ما هم د ډېر خفګانه ته دا خبره وکړه، لحاظه دم درته ښیمه بس سر دله نور نه خوږومه، ځکه چې تاسو بیا خفه کېږئ چې دمونه زر ښایه. محترم مسلمانانو دا آیات په تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هم ښکاري او زه به تاسو ته په سکرین ښکاره کوم. دا به ځان له زده کوئ، دا به ځان له زده کوئ او دا به تاسو کله چې د چا په سر باندې تکلیف وي درد وي که نه نو په هغه باندې به ته یو پیره شف کې بسم الله به لومبې بیا په یو پیره شف کې په سر باندې نو هغه ته به سر د درد شته بیا 2مه پیره په 3مه 4مه په 7 پیرو کې به انشاءالله د هغه درد
مکمل طور سره الله تعالی ختموي انشاءالله. آیات دا تاسو ته په سکرین ښکاري ها. بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. آسان دی های. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا له ما في السماء له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. آسان آیات دی ها. آسان انشاءالله و فیرو سره به هغه درد چې هغه حفاظت کړی وي تا ته به وایي چې یاره دا وظیفه خو ما ته مخایه، یاره د دې دا اجازت خو ما ته راکه. زما ټولو مسلمانانو ته د اجازت دی تاسو دا وظیفه هر چا ته د اجازت ورکولی شي او هر چا له پې سر دمولی شي، کو نارینه دي کو زنانه دي کو ماشومان دي. خو شرط پکې دا دی محترمو چې د زړه په یقین او په ډېرې توجه او دهانه سره انشاءالله دا آیات یاد که تاسو ته په سکرین ښکارېږي. ستاسو به ورسره الله تعالی انشاءالله چې د سر درد هم ښه کوي، وجود کې نور ځای باندې څه دردونه وغیره وي هغه به هم الله تعالی ښه کوي. ګوره د فینډال کې شفا الله ږدلې ښه. فینډال هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. دا په ته په درزنونو وخوره خو چې الله تعالی صحت نه درکوي. بعضې وخت کې انسان وخوري صحت ورته میلاو نه شي، بعضې وخت کې د تبې ګولۍ وخوري صحت ورته میلاو نه شي، بیا ډاکټر له ستنې ووخي، ستنو کې الله تعالی صحت ږدلی. بعضې وخت کې په ډېرو ډاکټرانو خلکو وګرځي الله تعالی صحت نه ورکوي. لهذا صحت الله تعالی ورکوي، بیماري الله تعالی راولي. دې الله تعالی ذات دغه قدیر دی، پوهه ذات دی محترمونو. انشاءالله نو الله تعالی به تاسو له انشاءالله دغه درکوي، صحت درکوي. محترمو انشاءالله روزانه پرون هم د سورت رحمان منګه ختم مدرسه کې تاسو دپاره کړی او د ټولو مسلمانانو دپاره. الله تعالی یې دغه ختمونه ستاسو دپاره او ستاسو د ټولو مسافرو دپاره او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دپاره په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځولی کړي. الله تعالی دې ستاسو د خپلې وظیفې هم قبول او منظور کړي. الله تعالی د ټولو مسافرو ته ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت عزتونه راحتونه ورکړي. محترمو ما ته هم دعاګانې کوئ، زه هم ستاسو د انسان یم او زما په کمو خبرو تاسو خفه شوي، زه تاسو نه معافي غواړم. انشاءالله تاسو ما ته دعاګانې کوئ، خاص کر د روژه ماتې په وخت کې، پېشمني په وخت کې، تهجد کې زه به تاسو ته کوم انشاءالله. الله تعالی به انشاءالله دا قبلوي، ځکه چې غایب دپاره دعاګانې کوي هغه الله تعالی قبلوي. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه او نصیب که. الله تعالی مو ته ډېرې کامیابۍ درکړي. جزاک الله خیر. احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.